او 11 دی پس د فجر نه. د دې ځای نه 12 حصہ ده تر اخر د قرآن پورې او بس کنه اخرنی حصہ ده. او دې کې چې کم دینو اعاده د مزامینو 40 ده، 3 سورتونه دي پکې او د ټول قرآن مضمون هغه بیا راګرځي. چې ګوره خلک وی سره خبرې ډېرې او سره یو نه اخیره کې راته وایي چې خبره د نه ير شي ګوره بیا راته خبرې راګرځي سیبخه ربط مخ کې سره دا دی چې مخ کې صورت کې لیل او الضحى دي ته وي ربط تضاد ربط تضاد. امام بخاری کتاب الایمان کې ذکر کوي چې دغه دا باب علامات النفاق باب دې په بیان د علامات النفاق کې الکه بخاری صاحب نو دلته کې و ایمان روان دي نو منافقت څه کوي دی کې اعتراض راځي کله علامات الکفر الکه کفر ده او خبره د ایمان روانه ده نو ته په ایمان کې کفر څنګه وردن نه کې. نو شیخ الحدیث نور الله مرقدو به فرمایله وې د دې مطلب داري امام بخاری رحمه الله ترجمه بالزد ثابت دی. څه بالزد چې د ایمان زد څه دی کفر دی. ایمان دی او په جان د و بزد ده تتبين الاشیاء زد دی او په جان د شپه دی او په جان د ورځ په خپل معلومه شو ورځ دی په جان د شپه په خپل معلومه شو خبر ورسېږي نو دې ته رابطه آزاد مخکې لیل دی او زوحا ده او د لیل نه بعد پس راځي زوحا راځي اشاره ده دې ته چې مخکې څو لیلو د قرآن د بیان نه مخکې لیلو توري تیارې وي پوهېږي په خبره اوس قرآن بیان شه زوحا شه ساخ شه نو چې ساخ شه سیبا نو اوس ته ارسخ کاری د شپې ته ارسخ کاری نخکاری نو د دې قرآن نمک کې خلکو ته اسم نخکاری دل لکه که جهالت زمانه سه منګه ولګو چې اسم چاته نخکاری ده ان تر دې چې خپل لور وته لور نخکاری ده ټیک شو د دینه پس وته لور کار شو اوس دې زمانه سه منګه ولګو د دینه لګ مخ کې چې کله شیخ القرآن رحمه الله دا مهنت نو شروع کړي نو د دینه لګ مخ کې دا خلک په انتهایی جهالت کې پراتو دا قرآن دا به صرف د دې لپاره چې په دې ځای کې وزوړندو او اکثر به د دې غوشایانو ټوکري به تلاندې ما په خپل ملیدلې دي دا به دې دن نو بار کولی دا قرآن د دې لپاره صرف چې دیر سپاره په جمعات کې په مدرسه کې کېدا وا چرته مړې وشونو ختم لبیراوالی دا د دې لپاره چې را د دوو کسانو جګړه ده نو راځه شابه قسم راته وکا نو زر به جمعات تراوسته نو 10 به وکړو قرآن به راوغشتوي قسم وکا نه دې لپاره صحیح ده کنه زوهار اعلی ټیک شو مخکې لیلو خلکو د مړو مالونه هغه په قسم طریقو باندې سره خوړل د کپن په طریقه به ته خوړل د مړي جامې به د چاوي د مولا صاحب بوي پټکې به د چاو د مولا بو پیزار به د چاو زخه وس حیران دي مولیانو ته يم د الله بندګانو ځان مو ولې ذلیل کړو ځان مو ولې خوار کړو قائد محترم یو قصه کوي چې دې ختم کې به وامري هغه یو سړیو نو هغه چې کم دینو داغه مړو ده پلارې مړ نو مولا صاحب راغی نو مولا صاحب ورته چې کېناستو ویل یاره جی زرا غلیما استاد بابا مې بیګا په خوب لیدلو اوري ډیر په خسته شکل کې نو ډیر خوشاله او یاره بربندو وای ما ته پته ولګی دا چې جوړې دې د بابا څخه غواړي جامې غواړي وی لاړم د بابا جامې مول سکلی راويستلې وی هفته نو تیرا شو چې بیراله وی ما دی وی چیرې بابا مې په خوب کې ولید نو ډېر خپل کپړې اچولې مزیداری خو په خوب څو په بلخ پیدل وی ما ته چې خدای دې خیر کی اورې وی لاړم د بابا پړې مې هغه مول سکلی راويستلې هم یوړلې وی به چې کم دینو څوره دې بعد بیا راغې وی ما ته چې ډېر خپل پیزارې چولې ډېر خپل کپړې چولې وی او په سر تور وی ما جوړې دازلې پټکیو لونګي ته خیال لې وی لاړم هغه مې ول راويستلې وی چې هغه مې راويستلې وی په بل ځله چراله وی داغه د خبرې نمخ کې په زور مخ کې شوم وی ما ته چې مولوی صاحب محترمه بیګا ما بابا په خوب ولیدم
نور خو ډېر په سور کې وو کپړې هر څه دغه وو. خو په دې دغه کې به دنیا کې به د هغه په دې خپه باندې درد راته، په خپو به درد راته، او موږ به وله اوسپنه ګرموله او په هغې باندې به وله داغله. او ما بېګا په خوب ولیده بابا وایي چې د دې خپې نه راته ډېر زیات تکلیف دی. نو ورېږه زه دغه ګرموم او تا پسې نیسم. صحیح ده که نه؟ ځکه چې ستا په طریقه باندې ټول شی هغه ته رسي که نه. کپړې تاله ما درکړې هغه ته ورسېدې، پیزار مې تاله درکړه ورسېدې، د کاټلنګ وله راتاو شو که نه، بلوټوث سیسټم دی، وائی فای سیسټم دی، وایي شی ورته ورسېده. اوس چې هغه ورته رسي نو دا به هم رسي که نه. وایي د دې د یېرې مجلس سبا له راشي، وایي چې بابا نور ډېر په سور کې خو یوازې پوه شوې که نه. داسې چې بل شي ته څه دی تمه یو. د دې وجې نه دا ضحا رالی مخکې سو لیلو اوس ضحا دی. والضحا دعوه د صورت جواب د اعتراض دی. اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا مشرکانو مکی والا هغه چې کم دینو د غیلم سویلو یهودیانو چې په ده باندې اعتراضونه وکړي. یو اعتراض دا چې د یعقوب علیه السلام د اوسېدو ځای کنعانو مصر ته ولې لاړې. دویم اعتراض دا وکړي اصحاب کهف څوک وو. دریم اعتراض دا وکړي چې ذوالقرنین، او څلورم اعتراض دا چې روح څه ته وایي. دا اعتراضونه کړو. نبی علیه السلام یې سبا به جواب کو انشاءالله ير شوه، انشاءالله ير شوه. 15 ورځې وحی بند شوه. نو دوی به اعتراضونه کوله، وی نعوذ بالله کم شیطان چې به ورته راته نو هغه پرېښودو. وسوله وی نه راځي. الله دا صورت راولېږه چې والضحا راتلل د وحی بیان د قرآن دا ساخت دی. خو ساخت خو ټول عمر نه وي که نه، لږ ساتي که نه. نو راتلل د وحی به ټول عمر نه وي. نه راتلل د وحی نه بیان د قرآن. واللیل څه ده؟ شپه ده. شپه ټول عمر نه وي. نو داسې به بندش د وحی ټول عمر نه وي. خو ته انشاءالله به دې ویلې وی نو ډایرکټ به جواب راغلی و. خو د دې انشاءالله د وجې نه مې تا ته دا 15 ورځې لږه زوره نه درکړه. صحیح ده پیغمبرو که نه؟ او حسنات الابرار سیئات المقربین. دا زمونږ نیکینې د پیغمبر بدیانې دي. لکه دا مونږ چې کوم مونځ کوو که دا پیغمبر کوي نو دا بدي ده. دا پوهېږي په خبره؟ حسنات الابرار سیئات المقربین ډېره ښکلې قاعده ده. ګورې صاحبه ښه. نو والضحا الله وی ګواه دی ساخ، واللیل ګواه د شپه، اذا سجا کله چې پټ کې مخلوق لره، ما ودعک چې نه دی پرېښی تا لره رب ستا، وما قلا او نه د سره بغض کړی دی، نه پرېښی او نه د سره بغض کړی دی. وللآخرة خیر لک من الاولی. دې کې یو معنا دا ده چې وللآخرة خامخا اخرنی حالات غوره دی ستا لپاره د لومبني حالات نه. لومبني حالات کې خو تکلیفونه دي که نه، نو آخر کې به بیا ملګري څه شي؟ سیوا شي. ملګري به سیوا شي. نو دا اولني حالات نه د اخرنی حالات بهتر دی. یا دویمه معنا وللآخرة خامخا آخرت غوره دی ستا لپاره د دنیا نه. وای نه کنه د دنیا په ژوند جام دی پوه شوې؟ څه حیات دنیوي لا برزخیه، د دنیا په ژوند باندې جام دی. الله سوی الله وی وللآخرة خیر لک من الاولی. آخرت د غوره دی د دنیا نه. ولې؟ د دنیا زندگی د تکالیفو ده، د آخرت زندگی د خوشحالو ده، د آرام ده، د راحت ده، د سکون ده. بخاری روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیان کوي په خپل ژوند باندې. وی الله رب العالمین یو بنده دی هغه له اختیار ورکړی دی. هغه له څه وکړه؟ اختیار یې ورکړه چې مال راځي که دنیا کې پاتې کېږي. نو هغه بنده وی پختار الاخره. یو روایت کې راځي پختار الاخره، اخرت یې ورکړه. دویم روایت کې راځي پختار ما عند الله، د الله سره چې څه دي نو هغه یې غوره کړه. ابو بکر په جړا شو، ملګرو وې دې په سب سي جاړي. دی ولې جاړي؟ رسول الله خو د جړا خبره نه ده کړې. څو ورځې بعد نبی رسول الله وفات شو. صحابه وای
موږ ته پته ولګېده چې په ټولو کې لوی مولا ابوبکر و. هغه ته د رسول الله د خبرې پته لګېدلې وه چې الله رب العالمین پیغمبر ته اختیار ورکړی دنیا کې پاتې کېږي که ماله راځي. نو هغه الله غوره که هلته کې رانه لاړې. نو ابوبکر په دې جړا شو چې اوس جدایي ده زما او د رسول الله. صحیح ده که نه؟ نو په جدایو پسې خفه دی جاړي. وللآخره خامخا آخرت غوره دی ستا لپاره د دنیا نه. ولسوف یعطیک ربک فترضی. دا دویم نعمت زر دا چې در به کې تا طرف ستا فترضی نو ته به خوشحاله شي. څه شی به درکړي؟ هغې ذکر نه کړي لکه څه شی به درکړي؟ نه کل شیء که نه هر یو شی به درکړي ښه نو ته به خوشحاله شي. نو د دې نه خبره بله معلومه شوه دنیا کې څه دنیا کې خو ترمیزي ډک دی بخاري ډک دی چې رسول الله په مړه خېټه روټۍ هم نه ده خوړلې. نبی علیه السلام چېرته د معدې روټۍ هم نه ده خوړلې. پوه شوې که نه؟ او کله کله به 2 میاشتې تېره شي خو کور کې به اور بل نه شه د پخلي به څه ونه نو څه نو لسوف یعطیک هلته به دله هر څه درکړي. هلته به هر څه درکړي. زر دا چې در به کې تا طرف ستا هر یو شی. نو فترضی وایي حذف د مفعول حذف د مفعول ثانی للتعمیم دی ښه ځکه یعطیک کې یو مفعول څه دی ذکر کړی دی چې کاپ دی که نه او بل یې څه دی حذف کړی دی. دا خطیب صاحب چې چاته دعا کوي وایي الله دې تعالی درکړي الله دې تعالی درکړي. دا ډېره قیمتي دعا ده ته ورسره لګوه چې څه درکړي. وایي الله دې تعالی طالب جانه درکړي. نو څه درکړي چې ته څه غواړې. قیمتي خبره ده. دا دعا هم غالبا د دې ځای نه هغه استدلال کړی دی. الله الله زموږ دا مشران ډېر عجیبه خلک دی. دا خطیب صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوي ډېر عجیبه انسان دی. د 100 نه تقریبا به اوس بری غریب اوس هم د قرآن دوره کوي اوس هم د قرآن دوره پړاوي دوره تفسیر پړاوي ښه. یو ورځ مې یو واقعه د هغه اورېدله هغه وی په دې بازار کې را روانو مسله مې بیانوله. په دې بازار کې یو سړی مخې له راغی په مخې له لاړې را توکلي. وایي زه ښه ځوان وم وایي د یو ځل خو مې داسې وویل که نه چې دا سړی اوچت که او دې ځمکې له وبغه وایي ګډ وډ یې که لکه څنګه چې د شیخ خان باچا رحمه الله طریقه وه. هغه ویل مردان کې لګیا وم منبر باندې بیان مې کو. وایي ما وایي چې هلکه د قبر دا کاڼي ځان پورې مه مږئ. وایي هغه ځای کې یو سونډه پاسېده وایي چې زه بیا په ځان پورې مږمه. وایي ما د منبر نه را ټوپ والي وایي منډه مې کړه نه څوک پېژنم او نه مې څوک پېژني او ناشنا ځای دی پوه شوې که نه. وایي بس اوچت مې که او را خلاص مې که. وایي ما دی ته ورېږه ته بیا لا مږې زه در پسې مږه خیال دی اورې. وایي سړی مې ګډ وډ کړه ویل وی سنډا بس هسې غیرتي غیرت خو غیرتي که نه پوه شوې. باید سړی سې پاپړي بې غیرته شوي. هغه به فرمایله وایي ما که څوک ولي نو وایي ما به د شا نه ولي ما د مخې نه وایي څوک نه شي ویستی. یو پېښور کې مې بیان کوي مولا راته وایي چې تاسو نور بیانونه کوي خو د جهاد بیان نه کوئ افغان یو. وایي ما ته چې تا سره ظلم شوی چا ته را تښتېدلی ما چې وایي ما ته ویل چې راځه چې ځو کور ته هم جواب نه کومه بیان ته څه ضرورت دی. موږ له خو قرآن راځي بس منبر ته وخېږو چې د قرآن کم ځای راواړېږي ستا په هغه ځای شروع وکړو. دا پکې نه کوو چې هفته مخکې بیان ګورو که نه پوه شوې. او ډایرکټ کاري به ډایرکټ ستا بیان څه کړو شروع کړو. وایي ما چې ته زما ورور یې زر باندې خفه کېږم راځه. څوک به په کور کې وایي چې اشنغر مولا سره جهاد ته تللی اورې موبایل هم نه وي هغه وخت کې. وایي بس سړی په شاته زور شروع کړو ریوس ګیرې شروع کړو. وایي ما ورته چې ټینګ شه وس که نه اورې. نو دی وایي زه وایي ما ښه ځواني وایم ما چې د ځمکې لیولم راولم خو بیا مې وایي چې خیر دی دا د پیغمبر سنت ادا شو چې د هغه هم د په چوک کې ولاړ دی او قولو لا اله الا الله چغې وایي او څوک پې خاورې دوړی څوک پې لاړې ورته کې څوک ورته بد اراده وایي اوس دا سنت خو ادا شو. خو د زړه نه مې خو یو درد ووته که نه خیرې ووتې. وایي څه وخت بعد را روانو بونیر کې پروګرامو د شپې را روان یو. وایي یو ډیران کې مې څه ولیده. وایي ډرایور ته مې ګاډی سیټ ټکه. وایي ما ته یې چېرې چې ځای خو دا نه دی. وایي ما چې ته سیټ ټکه دا ګاډی. وایي چې ګاډی سیټ ټکو
په ډیران کې هغه سړی پروت دی لیونی شوی دماغ یې کار پرېښو په پرخه کې په یخنۍ کې پروت دی وایي بس بیا مې الله ته یا الله بس دی نورې مه کړه وایي بیا مې نه دی لیدلی پته نه چې مړ دی هر څه چل چې شوی خیال دی دی د حق فرستو دشمني دا هم ګوره ډېر خطرناک کار دی ها دا خطرناک کار دی صاحبه نو الله وی تا ته بهر شی درکړي نو ته به خوشحاله شي الم یجد که یتیمن درې حالات مخکني ورته ذکر کوي اینې وموندلی تا لره یتیم بچې ولې ته یتیم نه وې څه صحیح ده که نه لا پیدا نه و چې پلار وفات شو او چې لږې ورځې وشوې نو مور هم څه شوه او بیا چې لږ وخت وشو نو نیکه هم وفات شو نو بیا تره ته پاتې شو اینې وموندلی تا لره یتیمن یتیمه یا یتیم بعض علماء امام مجاهد وی دا ملغلره ته وی یتیم مطلب تینه مندله ملغلره نو په آوا زیدر کتالرا د چا سره د ابو طالب عبد المطلب سره بیا دا غنه بعد د چا سره د ابو طالب سره زیدل درک ووجدک دویم حالات مندله تعالی دوالن دې کې غنی معنی دی اسنه چاغه معنا وکي ګوره او سورګيره شاګل نه مندل او تعالی رضوا الله نو یو نا خبره د امور د شریعت نه نو په هدا امور د شریعت غیر ته خودل د شریعت خبره ته خودل یا مندل او تعالی زوالن زوالال په معنا د محبت سوره یوسف کې تیر شوی انک لفی ضلالک القدیم نو مندل او تعالی محبت کوونکې د اصلاح د قوم نو په هدا نو لار د اصلاح ته خودل چې قران درک چې ګوره اصلاح په دې راځي په بل شي باندې اصلاح ناراضي یا وجدک مندل او تعالی زوالن محبت کوونکې د الله سره نو په هدا نو لار د محبت ته خودل لار د محبت بیا هم صدا قران دی ښا امام قرطبی حواله میں پیش کړو په سورۃ آل عمران کې درې معنا دادا مندل او تعالی را زوالن غافلا د امور د دین نه په هدا امور د دین رتا خودل سلورم معنا زوالال په معنا د ورکېدلو سره عمرازي نو مندل او تعالی را ورک شوی د کورنا نو په هدا نو کورې رتا خود کورې درک مدینه کې دا سي غني معنی دي خسېوا الکا پینځم معنا مندل او تعالی را غافل د هجرت نه په هدا نو لار د هجرت دتا او خودلا کله صورت سره ولګي نو مندل او تعالی را يرون کې د ان شاء الله نو په هدا نو ان شاء الله یې ته خودلا وم مندل او تعالی را طلب کوون کې د قبله نو په هدا قبله رتا او خودلا اتم امام قرطبی وی مندل او تعالی را چې چانه پیژاندلې نو په هدا خلکو ته خودلې چې ګوره تاسو کې ښا ووجدک عائلا دریم حالات سابقه ته ذکر کړي مندل او تعالی عائلا غریب نو په اغنا مالدار کړي په مال د خدیجی باندې غریب وي نو داغه سره تجارت کې بیا داغه سره نکاح وشوا او داغه په مال باندې مالدار کړي یا مندل او تعالی عائلا محتاج الى الله نو په اغنا نو ته غنی کړه د مخلوق نه بل چاته ضرورت نشته ری یہ دې صورت کې پورا تفصیل لے په چون کې چونان کې اولا کې لہذا چټیم پکې کم دی د دیو جنا دې صورت باندې ډېر غټ ټیم لګي یا محتاج و علم تا نو په اغنا ک بالقران غنی کړه په سوانی قران لیس ملنا ملم یتغنا بالقران حدیث کې راځي زمونږ د امت د اغه نه چې غزان په قران باندې غنی نکی یو معنی دا ده او څوک به دا معنی کې چې قران په خوشوازه هم پکار دي صحیح ده کنه نو دواړه معنی صحیح دي ښا فام بل یتیما وسوت درې رستنی حالات ذکر کوي چې ته یتیم وې نو ته د یتیم خیال ساته تعالی زه درکړو کنه نو تم د یتیم فام بل یتیما هر چې یتیم دی پلا تا قهر نو مغه سکیږي وتا ته غریب وې نو مسائل
هر چې سوالګر د مال دی نو مې راټه. یو مطلب دا دی چې مال د نه غواړي عمره ټیمه چې څه یې خو ټیک ده که نه نو بس قول معروف و مغفره بس ماف مې کا. یا و اما سائله هر چې سوالګر د علم دی نو مې راټه. سوالګر د علم دی، علم د نزده کوي نو طالب دی نو د طالب سره د خرش پرش مو اوسېږه چې هغه غریب ستانه سوال هم یې نشي کولی ته پوس هم د نشي کولی. نه 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 طالب جانو صحیح ده که نه. بعضې استادان د طالب سره خرش پرشي نو چې خرش پرشي نو طالب غریب سوال هم نشي کولی. نه نه و اما سائله یا کله کله داسې لکه دا خبره غلطه نه ده چې اوس مثال طور زه استاد یم زما نه طالب جان سوال وکړه نو دا لازمه نه ده چې د طالب په سوال زه پوه شم او هغه له زه ډایرکټ اوس جواب ورکړم. او دا همولا مفتی آنچه گفتی څه شی څه وایي چوپ نه باشه ده ملا هغه ته وایي چې چوپ کېږي نه پوه شوې بس که غلط یو ګرځنګ خو جواب به ورکړې بیا به خلکو چې نو غټ پټ کوي دی واله دې پس نه پوهېږي. نه نه عبدالله بن مسعود وړوکی سړی او که غټ سړی کونه پن مولی علم نبی علیہ السلام کوډنۍ ده خدای علم نه ډکه او هغه وی علم دا دی چې د یو مسلې علم د سره نشته یو یاره نه پوهېږم پی خبره ختمه. نو طالب جان د نوسته پوس وکړه نو بس تا ته د مسلې علم نشته دی وی دې باندې پوهېږم نه سبا به ګورو وګوره بس خبره وګوره که نه یا صحیح ده. نو داسې به نه کوي سائل دغه دی نو بعضې صاحب غوسه شي څه شي غوسه شي تاسو ته ویل زما مقتدي و الله دې وبخي اوس وفات دی نو او هغه به اهل حدیث و او هغه چې کم دی نو داسې عجیبه غوندې سړی و د دغه سړي ورور و دغه کم سړی چې ما پسې نښتی دی هغه کس چې دی نو هغه چې دی نو زما درس له به راته په دغه غونډ کلي کې پته نه لګي نور درس له به نه تم نو هغه یو ورځ بیا چې کله زه د هغه ځای نه رالم نو هغه امام پسې ولاړ و هغه امام چېرته مونځ کې غلط شوی نو ده له پته ورکړې وه نو هغه ته وایي چې دا چا پته راکړه لمونځ نه بعد ده ورته ویل ما ما له پته نه راکړئ ما له پته نه راکړه هغه ورته ویل ولې ته د پیغمبر نه موچوتې هغه ډېر هوښیار و که نه او بل ما ورته وایي چې داسې هر عالم سره باس ما څه نشو کولی ځکه 30 سال خو هغه صرف په سعودي کې تېر کړو هغه له د عربي داسې ورته لکه پښتو چې سړی وایي پوه شوې او د قرآن او د حدیث په درسونو کې هلته کې څه دی ناست شوی و که نه نو خلک داسې ښه برابر سړی و داسې کمزوری سړی نه و ویل ولې ته د پیغمبر نه اوچتې نه نه بس صحیح ده که نه یاره غلط شومه که نه نو و اما سائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث هر چې نعمت در رب ستا دی نو فحدث نه بیانې کا. یو مطلب دا دی چې نعمت کم دی قرآن دی مدارک وایي نو نعمت در رب دی نو بیانې کا الله دل قرآن در کړل نو بیانې کا ګورې صحیح ده. او په حدیث قول الرسول فعل الرسول تقریر الرسول ته وایو چې پیغمبر بیان کړی او دارنګه چې کوم در یو کار کړی او یو کار د پیغمبر مخې ته شوی خو هغه په چپ شوی څه نه ویلی پوه شوې نو دې ته وایي حدیث په حدیث بیانې کا خجی الله اکبر کبیره. سورۃ الانشراح 94 او 12 ده پس ته زوحانا څنګه چې ترتیباً دي نو داسي نزولن مخکې کې تسلی و نبی علیہ السلام ته اوس دلته کې تسلی ده نبی علیہ السلام او مؤمنانو ته. یاد بیا مخکې اعتراض په نبی علیہ السلام باندې به انسداد الوحی چې وحی بند شو اوس دلته کې چې کام دینو په صحابه باندې چې دوی غریبانان دي داود سورۃ تسلی ده نبی علیہ السلام ته او مؤمنانو ته. علم نشرح لك صدرك انعامات دی په نبی علیہ السلام باندې درې آیا نه دا کولاو کړي موږ ستاره پارا سینستا ما مخکې ویلو کنه چې یو قبل الدعوت نقوم الليل شپې ودرېګا الله نه غواړه یو په هند دعوت کې نقوم په انذر او یو بعد الدعوت اعتراضونه وکینو علم نشرح لك صدرك ووزوانا او لری کومګاستانه وزرکا پیټه استا پیټه د ځان لوالیو نو ملګریم درکړه پیټه د حیرانتیاو صحیح ده نو تا ته مولا رو خودله په حدا مخکې تفصیل وشه الذي اغا انقضا چې ما توله استاشا ورفانا لك ذکرک پورته کړه دې موږ ستاره پارا
یاد ستا ارزه کې ستا تذکره کیږي اذان کې ته اقامت کې ته خطبه کې ته منځ کې ته ښا پاین مال عسر یسرا یقینا سره د سختۍ نه آسانی ده یقینا سره د سختۍ نه آسانی پیدا پرختا کلا چې ته پارخ شه د یو عبادت نه پنځ سب بل عبادت ته ودرېګا یو معنا ده یا کلا چې پارخ شي د سنه د عبادت نه نو ودرېګا jihad ته و الی ربک فرغب او رب طرف ته دې مینا پیدا کا مینا کوا الله سره ها سوره 3 95 او 28 ته پس د بروج نه ربط او تعلق مخ کی صورت سره داري چې مخ کې اثبات د رسالت او تسلی وا دلته اثبات التوحید دی یا مخ کې ویل په اذا فرغ ته پان صواب دلته بهادری دا په تبلیغ د توحید باندې داوود صورت بیان د توحید درې قسم دلایل وتین گواده تین او زیتون او تور سینین یا دا سيزونه گواده یا دا مقام گواده دي ته ذکر دا مکان یا ذکر دا مکان مراد تین مکین زی گواده نه 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 دا زی والا گواده تین یعنی څه مطلب تین څه ته انځر ته زیتون خونه ته نو تین مقام د پیدائش ته ابراهيم عليه السلام یعنی ابراهيم گواده یا زی گواده یا انځر گواده درې معنی شوي و زیتون خونه گواده یا زید خونانو گواده یا خونه والا گواده چې عیسی دی ٹھیک شو و تور سینین غر پلقیدون کې ته موسی علیہ السلام زید یا دا غزه گواده یا دا غر گواده یا موسی گواده وهذا البلد الامین او دا خار امن والا دا ټول په سبان دی گوادی جواب قسم لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی د موږ انسان په خيستا قد قامت کې په خيستا شکل کې ٹھیک شو وختي می تقیسه وکړه ها ثم رددناه بیا واپس کو موږ دلرا اسفل سافلین لاندې د لاندونه ارزل العمر تم واپس کو اول په څلورې ګرځید ترقی را ل بیا په دوو شو وو بیا درې وته شو ها به کله کله د دریونم سیوا شي نو شپک شي هغه څلور سيزونه ولا جوړ کی کنه او دوه د خپي نو پای منس کی ګرځي نو اسفل سافلین شي امام رازی ابن جرير ذکر کوي وي من كان عالما قارئا للقران لم يرده الى ارذل العمر چې سړی قاری د قران دی عالم د قران دی الله به ارذل العمر نه راوړي صحیح را اسفل سافلین بشارت مگر هغه کسان چې مان راوړل نه کمل کوي د دې لپاره د اجر به حساب ما یو کذب کا شهر چې ثابت به کی تعالی را دروغجن بعدو پست دینا بدین اورر د جزاء او د سزا علی الله آیان د الله تعالی غراد فیصله کون کنا نو بلا ولنا وانا على ذلك من الشاهدين دا ور سره ولګای ها سوره العلق 96 ده او نمبر 1 ته اول ما نزل ده اولنې دنیا ته وردا سورت څه ده اگر اغله ده بدلوه کې امام بخاری اغه ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دي د غلبت غار حراله اول ته کې به عبادت کو خدیجه رضی الله عنها ولا سکو کوړی په خکړه اول ته به عبادت کو نو بیا ته کې سوال جوړیږي چې صحیح عبادت به کو او نبوت خو میلاو نو په دین ابراهیمی عبادت به کو صحیح ده فیتحنس الفاظ رازی الته کې به عبادت کو شپږ روایت په بدلوي کې امام بخاری ذکر کوي او د ار یو روایت جدا جدا نوم دی لکه څنګه چې د قران د سوراتونو جدا جدا سي دي نمونه دي پای کې یو روایت چې کوم دی نو هغه دام دی چې را روان دی او جبريل ولا راغه ول اقرا زور ورک ول معنا بقارز قاری صاحب نه ما زور ورک نبی رسول الله حتا بلغنی من الجهد تر دې چې ماته تکلیف ورسېدا زور راک نو زما دې چجو درد نو به ولولا مې زقاری نه بدریم درچې ونه اقرا بسم ربک الذی خلق وګدا واقعا ده اول ما نزل ده هربت مکه سره ده مکه مسله د توحید وا وسویا چې قران لولا د سره پاره د توحید د پاره ځکه قران راغله د توحید د پاره ده مکه اسپار توحید بلاد الله اخر کې دلته زجر ده د هغه چا د پاره چې هغه توحید د مسلې نه خلق منع کوي دعوت سورہ صداقت د قران د اثبات د قیامت د رسالت او توحید مقاصد عالیه د قران کریم هغه ذکر کړي اقرا بسم ربک الذی خلق لولا نوم در رب دې
الذي اغا خلقا چې پیدا کړی دی ټول مخلوقو. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من علق د جام شوی وینینا. اقرا ولولا وربک الاکرم او رب ستا چې کوم دی عزت مند دی. الذي اغا علم بالقلم چې خودنه کړی دا په واسطه د قلم باندې. علم الانسان دی وجنه د قلم خیال پکار دی. ها علم قطع درهم الله وی قلم نعمت من الله. دا د الله نصره نعمت ته. لولا ذلك لما قام الدين. کدا قلم نو نو دین بقایم نو. کدا قلم نو نو زندگی به برابر نو. امام قرطبی ذکر کړی دی سليمان علیہ السلام هغه چې کم دین هغه سرکش پیری ته ویل المل کلام. دا خبرې چې شه دی ویل الريح سیلې ده خبرې سې دي ها اواز وسیلې ده وته ویل دې تړل بس کیږي قلم باندې به تړې نو پوجن خبرې تړلې شي نه چې و دې لیکل جو دې تړلا. اوس دا خبره چرته تخدیدلې نشي چیرته صحیح ده کنه. نو قلم بهترین چیز دی د دې بخیال ساتي چاته ول را ولم د سیمو ادب بکیخه او دا دې کله کله زمونږ د ساده ګلی نو دی په پرتګاغ چې په پرتګ کې چې نام ضرب قلم سکی راوالي الکه دا د پرتګاغ ته پارخونه دی دا ډېر قیمتي چیز دی. صحیح ده کنه. اجه چاله ورکین او هم د څه ورکاو چې دا دغه تیوباسه کنه دغه پوښ وکنه ځکه هغه اکثر په جیب کې ستکی دي ست به نه یوسی نو به وتا ته ضرورتي د دې وجه نه موږ اکثر ځان سره جیب کې 2 ساعت یا چې ورکو نو دغه سراویل تللی کو خبره ټیک شي ها الله الله علم الانسان خودلې د انسان ته ما علم یعلم چې د پته نو دا پنځه آیاتونه اول رالل. کله نه داسي یقینا انسان لا یطغى خامخا د سرکشي کوي. الرا استغنا دا چې د وینې ځان لره مستغنی ځان مستغنی او بے پروا ثابت کړل. یقینا رب ستاسو ارو جواب سیدا ارایت الذی خبر راکا بماردا کسکیان حاجمن کوي بندا کله چې مونږ کو ارایت خبر راکا کچریوی د په هدایت باندې یا حکم کوي په توحید او تقوا باندې. ارایت خبر راکا ان کذبا کچری دې تکذیب کوي وتولوا غرزی علم یعلم اې دې نه پويږي به ان الله چې یقینا الله تعالی چې دې یراویني کله نه داسې لا الا ينتهي کچری دې من نه شلان اسبام بناسیا خام خابونی سودی دلره منګه د تندینه الله وې د تندینه بیراټینګ کما او د تندینه چې څوک څوک ونی سنو به خلاصې درې نشي کنه. ناسیه کاذبه خاطئه دا غتندې دروژن خاطئه خطا کارنا راودې بل خپل مجلس او خپل ډاله ټاپاله ابو جهل لیک نو ده خو زما سره ډېر لوی ډاله ټاپاله ده مخکې ویلو کنه ویل لکه نور لس ملائکې دي نو دا تل لسماته پرې دا ویو د دې وی مقابله تاسو نشئ کولای ټول ته ویل کړه نه الله وی دې ډاله ټاپاله راوبلی زکه چې سند او زبانیا زردا چې موږ به راوبلو سخت ملائکې یا ابن قتيبه معنا کې ټیل وهون کې ملائکه جهنم ته چې د دې زنه به دکور کې او بسکش ملکان وي ښا کلا نه د داسلاتو ته هو چر د دغه تابعداري ونه کې وسجد او سجده کوا الله تا وخت ری به والله تزان نجدي کا. امتیازات د صورت په ترغیبات قرآن سره دانګي بیان د قبایح د منکرینو د قرآن. صورت ممتاز ده په مقاصد عالیه د قران کریم باندې. ها سورۃ القدر 97 او 25 پس د سورۃ العبسنه مخکې کې ترغیب قرآن ته اوس وېدا عظیم شان والا پیغمبر دی لوی شان والا سره پیغمبر دی خبره پوښی یا مخکې داوا چې څه د علاق سوا اقرا لولا دا قرآن ولې لولا زکه چې دا ډېر بهترین کتاب دی څه دی بهترین کتاب دی چې ان انزلناه فی ليله القدر یقینا را لګلې دی منګه دا قران کریم په ليله القدر کې یوم رادا په شپه د قدر کې راغله دی خود بر اسمان نه د لاندې اسمان ته په یو ځل راغله دی او به د لاندې اسمان نه بلګ لګ راته په درش کاله کې راغله صحیح ده نو که هغه معناو کې نو په یو ځل راغله دی د لوح محفوظ نه سماء دنیا ته په شپه د قدر کې یاد سی وایا یقینا شروع د نزول کړي د منګه د قران په ليله القدر کې شهر رمضان الذي انزل فيه القران
او دلته وی ان انزلنا فی ليله القدر نو پته ولګیدلا چې الته وی چې ان انزلنا فی ليله مبارکه اغم دادا صحیح ده کنه ځکه بعضی یاران وی چې نه کنه د دې نه 15 شعبان مراد ده څه مراد ده 15 شعبان مراد ده الکه 15 شعبان کې قران راغلو خیال دې 15 شعبان کې خو قران نه دی راغلی سبا یقینا را لګره د قرآن په ليله القدر پشپه د قدر کې وما ادراکا سپو یو تعالی را مالیله القدر چې صد شپه د قدر د قدر شپه صدا یا ما کی اشاره دې ته چې وما ادراکا صدل سپو یو تعالی را مالیله القدر چې صدل لوی شان د قدر ليله القدر شپه د قدر چې دا خیرون غوړه ده من الف شهر د زرو میاشتونه او د زرو میاشتونه څومره جوړېدل 84 سال او ها کده تریسو کو 84 ها دغه ته جوړېدل او الله وي د دینه غوړه ده نو پته نه چې څومره به غوړې ځکه خیرون صيغه د اسمي دا تبديل ده خبره پوښ وکنه تنزل الملائکه راضی ملائکه و روح و جبريل علیہ السلام پیا بده کې باذن رب په حکم درب من کل امرین د هر یو مصیبت نه پکې سلام سلامتی ده د هر مصیبت نه سالمه شپه ده هي حتا نو کوته دا بچته لک ټیمی وینه نه هي حتا مطلع الفجر دا تر خطلو د سبا پورې دا تر خطلو د سبا پورې ده خسبا اللہ اکبر کبیرہ سورہ بینہ 98 دے او 100 دے پس تو سورہ طلاق نا ربط مخ کی سرداد مخ کی عظمت دا قرآن کریم اس زورن اور کے آگا چالا راچ دمر عظیم کتاب دے و بیم تے اعراض کے بیم تے مخڑے بل طرف تے روانی یا مخ کی عظمت دا قرآنو وہ شکم دے نعمت در رسالت ذکر کی دعوت صورت تخویف تے و زجر دے لم یکن الذین کفروا ندیا کسان چې کافران دي د کتابیانو ناول مشرکین او د مشرکانو نامون پکینا پری خودن کی سلرا صفات استالرا تر دې چراغ د تخکار دلایل یعنی مخ کې خستا صفات منل امین او صادق ته توې کني وي او چې کله بیان را لوتا مسله واضحه بیان کړ جوغیز شو انکار وکړ نو ستا صفاتونه نه پرې خودل یادا د مون پکینا په معنا د من کېدون کې د کوپرنا د کوپرنا نه من کېدل تر دې چراغ دې تبینا رسول من الله چې رسول له الله تر طرفنا چلول صحیح په پاکي کړه شوی متطهره من پاکي دي دو مست شیطان په دې کې کتابونه دی بیان قیمه مضبوط او برابر وما تفرق الذين اختلاف نو کړه کسانو چې ورته شو کتاب مگر پس تا غنا چر لري تخکار دلایل و ما امروا او دي ته حکم نو شو الا ليعبد الله مگر دا چې بندګیو کې د الله خالص کون کې د الله د پاره د دین حنفاء را ګرځیدون کې الله ته پابندیو کې د منځ ور کوي زکات وذالک دین القیم او دا د دین مضبوط په درې قسمه دلایل سره ان الذين كفروا یقینا کسان چې کو پر کړه د کتابیانو او مشرکان نه پور د جهنم کې به همیشه به پدې کې دا کسان شر البریه ډیر ناکار دي د مخلوق نه یقینا کسان چې ایمان راوړ عمل کې نه دا کسان دي غره د مخلوق ناجزاهم بدلته د په خوا طرف کې جنات عدن باغونه د همیشوالي دي چروان بیلاندې د ورو داغې نه ولې همیشه به پدې کې ابد همیشه راضی دی الله د دین او دی راضی دی الله نه ذالک ظالمن دا چار پار دی خشی رب چیرې کې دربنا ها سوره زلزال 99 دی او 93 دی پښتو سوره انسان رب ته مخ کې سره داري مخ کې نعمت د رسول الله او دلته تخویب ته د چار پارا چې څوک د رسول الله نه انکار کوي یا مخ کې ذکر د زديانو اوس ته داغه لپاره زجر دی داوود صورت تخویب او د اخرت یره ده او شپږ حالات د قیامت اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې او جوړه کوله شي زمکه پجړه کېدلو سره سورۃ الحج آیت نمبر 1 کې ذکر شوی ان زلزلة الساعه شیء عظیم واخرجت الارض دویم حالات ده چې راو به باز زمکه اسقالها درانه پیټي سپین زر مړی اخواده خوادا ټول برو بسي وای به انسان مال حاسدی د اسمه لره چې دا اول خوځيږي څه چل په شوره یوم ازین په دا ورځ باندې تو حدث دا څلورم حالات چې بیانې با اخبار خپل حالات